نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف وای بغ بنا کوي پزور وای درود شریف اللهم صل على محمد وای پزور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محمد کا جلوہ تماشا نہیں یہ ہے وہ پھول جس میں کانٹا نہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں حامی تو سب کچھ نامکمل ہے عزیزانو دی حضرات مال ادا سے غټ لقب راکو زه د هغې قایل او قابل نیم اگر چې ډېره موده مې مولانا صاحب سره ناسته کړې ده او په آخر وخت کې چې کله د وفات وخت رانږدې شو زه په سیکل ورغلم رامداس بانا ماڼۍ ته نو ما ورته ویل جي ماله یو وظیفه راکړه دا حضرت مولانا بجلیگر رحمت الله علیه خبره کوم نو ما ته وی بچې الله 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 دا ستا وظیفه شو بیا مې ورته ویل دا تنظیمونه هم ډېرې دي دغه چا سره ټچ شم ویل مړه تبلیغ والا خلک دي بس تبلیغ والو سره جوړ ساته نو بعض علما داسې وي هغې په سترګو هم نه لیدلې بعض حضرات داسې دروغ هم وایي الله دې د دروغو نه وساتي کفر پسې دویم نمبر کې ګناه دروغ دی الله دې مونږ او تاسو وساتي عزتمندو درود شریف مې تاسو ته ځکه ووایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما معنی سره اے ایمان والو الله او داغه فرشتي په پیغمبر علیه السلام درود وایي اے ایمان والو تاسو په درود شریف وایي چې د الله غوندې ذات په درود وایي فرشتي په درود شریف وایي تاسو په نه وایي او بیا به تاسو ته یو خبر وکم کله چې ورځ د محشر شي
مور به د زوی نه منډه وي، زوی به د مور نه منډه وي، پلار به د زوی نه منډه وي، زوی به د پلار نه منډه وي. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. دا خواږه ښځه چې د حرام او حلال نه ګوري او کور ته یې وله راوړي، دا خواږه بچي ټول به در نه منډې وي. څوک به دې هم نه یادوي، په دغه ورځ به دې څوک یادوي؟ ټول به نفسي نفسي وي. او جناب محمد رسول الله به څه وي؟ واره کې جواب امتی امتی امتی. ما نه وړاندې مولانا صاحب ختم نبوت او د حضور مبارک شان بیانولو، تاسو ورته اوږده ناست وئ، سبحان الله سړی ووایي. نو مولانا صاحب هم جذبه کې راشي، شوق کې راشي چې یاره خلک ویښ دي. د زرو قدر زرګر سره حضرت شیخ ادریس صاحب د مخکې ورځو کې ورغلی وم، یو 20 ورځې به کېږي، بیمار دی، غریب کورسای کې مونځ کولو. ما ته ویل مولانا صاحب در پاسېدی نه شم، بیمار یم. فرمایي علم هم شته، عمل هم شته، خو کوم شی نشته دی؟ عشق نشته. ښه څه شی نشته؟ عشق نشته. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته غالبا فاطمه بی بی یا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زما ذہن کې دا دواړو کې یو ده. حضور پاک ته عرض کوي یا رسول الله قیامت کې به کم ځای ګورو؟ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایي ما به حوض کوثر سره ګورئ، زما امت په ډېر ذلیله شوي او ډېر به تږی شوي، زه به هغې له اوبه ورکوم. که هلته نه وي قربان، بیا به مې میزان تلې د خپل امت نیکی بدی به مې تللی کېږي، هغې سره به ولاړ یم چې زما د امتي تله کمه نه شي. که هلته نه وی، بیا به د جهنم پولیس سرات سره زه ولاړ یم چې زما امتي جهنم ته ښکته پرونیځي. په ایمان یې وایي په دې درود شریف ویل، درود شریف ډېر وایي. قسم په خدای چې د کومې دعا نه مخکې وروستو درود شریف نی، هغه دعا د ځمکې و اسمان ترمنځ اویزاني، خدای قبلی نه. از مې دا کولو عزتمندو، ما ته یو عالم دغه وکړو چې یاره تاسو د مولانا بجلیګر طرز، ما له هغه کارغه د خارو د قدم چل زده کولو، خپل هم تېر شو، داسې اړنګ دوړنګ روان وو. موږ د هغې د خپلو خاورې هم نه یو. او بله ده، یو ورځ مولانا صاحب سره زه ناست وم، یو کس وله راغی، یاره ویجي که زه موږ د تورات ګورو، د انجیل ګورو. نو ورته فرمایي وی قرآن هم سر ته ورسولو، قرآن دې سر ته ورسولو چې ته تورات او انجیل ګورې. مقصد دا ما نه وړاندې مولوي صاحب به بیان کړي، بیانات په شوي، خدای دې پې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. خبرې لږې، عمل ډېر. د عمل ضرورت دی، ځان د حرامو نه وساتي، د سود نه وساتي، د پوډرو نه وساتي، د مردارو نه وباسي او خېټه پاکه وساتي. دعا به دې قبلېږي. سعد ابن ابي وقاص صحابي دی، یا رسول الله ما ته دعا وکړه چې زه مستجاب الدعوات شم. حضور نبی کریم ورته فرمایي بچیا پاک حلال خوراک کو، دعا به دې قبلېږي. نو خو خېټې د مردارو نه ډکې او بیا حرامو ته خو مونږ حرام هم نه وایو، دا خو یې مونږ دغه دی، څه شی دی؟ دا خو زمونږ روزګار دی چې بل روزګار نشو کولی. نو عرض مې دا کولو، قرآن کریم کوم عمل چې مونږ کو الله دې دا قبول او منظور کړي په درګاه خپل کې. ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام کله چې بیت الله شریف تیار کو، نو هغه بیا دا دعا کوي، پلار او زوی دعا کوي، ربنا تقبل منا، الله زمونږ دا خدمت چې دا کوم وکړو الله دا قبول کړي. سلف او صالحین نیکان صالحان هغوی به 6 میاشتې جړل، یا الله زموږ په ژوند کې دا روژه بیا راولي، بیا بیا چې روژه ونیوه بیا بیا هم 6 میاشتې جړل، یا الله چې مونږ دا کوم عمل پکې کړی دی نیک، الله دا زمونږ قبول کړي. دې د وجې نه هر عمل کې د الله رضا، د الله دپاره عمل کول. بایزید بستامي رحمت الله علیه دا یو ډېر نیک بزرګ تیر شوی دی. فرمای وی ما یو ځل د سورت طه تلاوت کولو، د سورت طه تلاوت مې کولو، وی ما سره جوخ نږدې یو دوست تیر شو، وی زما زړه کې دا راغه چې زما دا خوږ اواز خو به دا اورېدلی،
وایي زړه کې مې خالي دا راغه وایي د شپې چې وده شوم ما ته خپل عملنامه میلاو شو وایي چې خپل عملنامه راته میلاو شوه وایي عملنامه چې ګورم دا صورت طه د سرو زرو په سیاهي لیکلې شوې ده وایي ډېر خوشحاله شوم چې دا خو زما دا تلاوت خدای قبول کړی دی خو وایي چې داسې مې دا بل مخ واړولو وایي یو کرښه پکې خالي پرته وه وایي ما بیا چې دا ولې سورت طه تلاوت خو ما پوره کړی دی او دې کې دا یو کرښه خالي پرته ده وایي زر مې چې سوچ وکړو ما چې وایي سړی مې خوا کې تېرېدو اوړه کې مې دا راغله چې زما تلاوت خو به دا اورېدلی ریاکاري مې کړې ده هغه تلاوت هغه حروف زما په عملنامه کې نو نو هر عمل د الله د رضا دپاره یو سړی و هغه زوی له واده وکړو چې زوی له واده وکړو ګورې کور ته راوسته ګوره دا ډېرې قیمتي خبرې دي ډېرې قیمتي ستاسو د نیت او ارادې زه وایم چې ستاسو باطن صفایي وشي ګورې چې کور ته راوسته خواښې ورته ګوري وایي زما ډېره ښایسته انګور ده دا شونډې وګوره او دا سترګې وګوره سخر هم چې تاویږي راتاویږي و زما د انګور په شان انګور اندروریان هم چې تاویږي راتاویږي خو ناوې بیبي غږ هم نه کوي هېڅ هم نه وایي خواښې ورته وایي څه خو وایه که نه ته خو داسې خفه ناوې ورته وایي زه به هله خوشحاله شم چې خاوند مې خوښه کړي ما ته هم خیال دی ناوې ورته وایي زه به هله خوشحاله شم چې خپل خاوند خوښه شم که د خاوند خوښه نه شم نو کور مې د مردین جومات دی کور مې وران دی تاسو ټول زما صفتونه کوئ خو که د خاوند خوښه نه شم زه به هله خوشحالېږم چې ما نه خپل خاوند راضي شي به ټول مخلوق راضي شو خو چې خدای خفی او نیت او اراده دې پکې د الله رضا نی هر څه عبث دی او فضل نی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابه تپوس کوي قربان تاسو نه بعد بم ستاسو امت کې څوک شرک کوي حضور نبی کریم ورته فرمای نعم او شرک به کوي خو لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولا حجرا ولكن یراؤون الناس باعمالهم د کاڼو عبادت په نه کوي د بوتانو عبادت په نه کوي د سپوږمۍ او د نور عبادت په نه کوي مګر خلکو ته به خپل عملونه ښیي ښودنه به کوي د دې کاریګرو کې امام یو سړی و نو اډرام کې به مو اوبه ګرمولې نو دی به چې سهار رالو د خلکو مخکې یاره استاد جي دا اوبه خو بېګا یخې وي مړه روزانه بس بیا ما ته وې مطلب یې دا چې ګینې زه تهجد کوم ما ته یاره استاد جي ما دا ډرام دې ستا په سر موړ شي استاد جي ته خو داسې بد ومنل مال بد څه کوم منل خدای بنده زه به څه درکړم خو بس ته دې خلکو ته څه نه ورونه کوي چې ما بېګا ګینې تهجد کړي دي خدای دپاره دې کړي دي خدای پاک لیدلی زه به څه درکړم زار د هغه ذات نشم زار د هغه رب نشم ټول عمر د کفر او شرک تیر که یو کم 100 کاله دې تیر که او یو ځل رالی او په صدق دې ورته توبه ویسته جناب رسول الله فرمای التائب من الذنب کمن لا ذنب له دې داسې پاک شو د ګناهونو نه لکه چې دا ګناهونه کړي دي دې مخلوق سره ټول عمر ښه کوه د تره زوی دی د ترور زوی دی یو ورځ یې د نه قرض وغوښته او ور دې نه کو د ټول عمر نیکی دې اوبه یوړي نو به کوم عمل چې نیک کو چا دپاره به کوو یا الله زمونږ د هلک خدمت قبول کړي مولانا شمس الحق افغاني رحمت الله علیه یو ډېر غټ عالم تیر شوی دی فرمای زه مکې ته لاړم چې زه مکې ته لاړم وی هلته راله چا دغه راکو دعوت لایبررۍ لی بوتلم لایبررۍ له چې لاړم لایبررۍ چې ګورم غټه لایبرري ده کتابونو نه ډکه ده خو چې ګورم هر کتاب چې ګورم یو سیز یو نقش ټول یو رنګي کتاب بل کتاب پکې نشته وی ما تپوس وکړو چې هلکه دا ولې وی هغې وی چې جی دا ټول فقط یو کتاب دی دا یو عالم لیکلی دی 1400 جلد تفسیر د قرآن لیکلی دی او نامه ده تازه باغی چې وی ما وی چې ټول خو کتی نشم اخیری جلد مې راواخیستو وی هغې کې لیکلی چې زه ناکاره زه حقیر زه ضعیف زه کمزوری یا الله ما دا ورکوټې خدمت کړی دی تی قبول او منظور کړي ستا او زما به څه عملي
خدای راسي دا منځونه زمونږه په ایمان وای دا موبایل نه ما ډېره فایده اخیستې ده ښه موبایل څو نمبر یي راکړئ جواب 12 نمبر 11 نمبر یي یو نمبر چې پکې کمی څه وي درته وی آپ کا ملایا ہوا نمبر غلط ہے په مونځ کې درته فرض نه دی یاد په اودس کې درته فرض نه دی یاد ډغرې وې مونځ دې ټول غلط دی ابي جګر مولانا صاحب ستاسو پیښې کولې سبحانه کاللهم سبحانه کاللهم اوس خو الحمدلله خدای در باندې ډېر غټ فضل وکړو په تاسو تبلیغ د دې تبلیغ برکت دی د علماو برکت دی مولانا صاحب ویل تاسو هغه خلک نه یئ چې سړي نه به هم جامې ویستې او بیا به م ورته ټوپک راوړل شراوې بخه بیا مې پکې مونځ نه کېږي دا پیښې به هغه کولې نقل که نه مونږ ته بیا کله کله دا دغه کول نقل کول اوس خو در باندې الله پاک ډېر غټ احسان وکړو خدای در باندې نور فضل او رحم وکړي عرض مې دا کولو چې قرآن کریم دا معجزه ده جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او قسم دې داسې معجزه ده چې نوم یې کفار مني ټولو منلی دی دا دی گرو نانک میں بیگا کتاب کتو گرو نانک وی دا دا سکانو مشرو وی میں نے تورات انجیل زبور وید سب کو پڑھ کر دیکھ لیا میں نے تورات انجیل زبور وید سب کو پڑھ کر دیکھ لیا واحد کتاب قرآن کریم ہے واحد کتاب قرآن کریم ہے جو قابل قبول اور اطمینان قلب اور جس کی تلاوت سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے وہ واحد کتاب قرآن کریم ہے قسم دے دا دلی کلی دی دا د هندوستان یو تو پندتانو ما سره هغه کټینګ پروت دی پرون زموږ ختم نبوت جلسه وه هغه کټینګ کې اته پنډتان رهنماګان لیډران د هندوستان غټ غټ پنډتان ټولې دنیا ته چیلنج ورکړی د اخبار کټینګ ما سره دی د دې یو کتاب هم ما سره شته هغې کې لیکلي دي چې د آخر زمانې پیغمبر آب راځي د مکې په یو لویه جزیره کې به پیدا کیږي او نوم بیا محمد وي او د پلار نوم بیا وشنو بګت وي وشنو بګت د هغې ترجمه چې هندوانو وکړه نو د هغې نه جوړ شو عبدالله د مور نوم بیا سمات وي ترجمه یې چې وکړه نوم ته جوړ شو آمنه د اوو اسمانونو سیل به کوي په غشو ویشتو کې به ډېر ماهري تیرانداز به د اوو اسمانونو سیل به کوي هغه اتو واړو پنډتانو چې ریسرچ وکړو تحقیقات یې وکړو هغې ویل چې محمد نوم دا خو دا چې مسلمانان دعوه کوي دا خو مغه پیغمبر و د اوو اسمانونو د سیل دعوه هم هغه کړې وه د هغه د مور نوم هم آمنه و د پلار نوم هم عبدالله و او دا اوس دور خو د ټینکونو د میزیلو دی دا خو د غشو نه دی لہذا ټول انډیا ته چیلنج دی چې تاسو ټول ایمان قبول کړئ په محمد رسول الله ایمان وروړئ او کنینو د هغې وید کتاب وروړئ زه یې درته پکې ښیم الحمدلله زمونږ داسې دین دی ما په دې ذوالفقار ګړی کې یو ځل هوټل کې چای وڅکلي چې چای مې وڅکلي سبحان الله باندې وایي د حضور علیه السلام شان سره ختم نبوت وایي ختم نبوت چې چای مې وڅکلي نو ما هغه هلک له چای پیسې ورکولې ما ته استاد جي مال وایي ماله چا راکړي مال چا درکې ویل دا هندونه دی روان دا سک دا بوډا دا راکړي د یار کم از کم د دې به 14-15 کاله کېږي ما هغه پسې غر وویل ما ورته ویل باباجي تاسو دا پیسې ولې ورکړي ویې مړه بس پرېږده ما داسې وجه ویل تا نه زه په یو خبره خو ډېر خوشحاله شوی وی تا یو ځل ویل چې مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه به د جمعې ټوله شپه درود شریف ته ویسته کله چې هغه وفات شو د هغه لا کمرې نه هم خوشبویانې تلې وی زما د معدې بیماري وه او خولې نه به مې څښا بدبویي تله وی ما یې چې راشه ته دا درود شریف ووایه وی اودس ځان مې پاک کړ درود شریف مې شروع کړ الحمدلله زما هغه د خولې بدبویي ختمه شو ما حضرت شیخ حسن جان رحمت الله علیه ته دفتر کې دا خبره وکړه هغه ماته وی ورته وایه چې ایمان روړه دا د دنیا بدله ده
په آخرت کې به دې هم دغه خولې نه د متیازو بوی ځي او ګینې فوراً ایمان راوړه چې دته مې وویل دی ویې څه کې د خپل خاندان نه مې پیشاړی خاندان خو بیا ما خپل په دغه کې نه پرېږدي عرض مې دا کول زموږ پیغمبر داسې پیغمبر زموږ کتاب داسې کتاب په دې واشنګټن کې تنګ شوي خو به نه یې خو چې دومره راغلی یم چې څو خبرې خو درته وکړم په دې واشنګټن دا د دې امریکې دارالخلافه ده په دې کې میاشت په میاشت یو جگه کېږي جلسه اجلاس پکې کېږي د هر مذهب امام پکې راغلی عیسائی یهودي او هندو سیک دا ټول راغلي او هغې کې دا اجازت شته چې په یو بل باندې اعتراض وکړي په یو بل باندې سوال وکړي ټول سره راغونډي و یو ځل اجلاس کېدو د مسلمان کرسی خالي پرته و د مسلمان عالم دې ځای نه چېرته پاکستاني عالم تللی و چا ورته ویل راشه او په دا کرسی کې به تم کښېني ته به هم څه ووایې څه به واورې ویل ډېره ښه ده چې لاړو هغه اجلاس ته چې کېناستو په کرسی وی کېناستم چې کېناستم څه خبرې اترې سوالونه جوابونه سره وشو بس دیم څه وویل ما هم څه وویل وی زه پکې راپورته شوم چې اجلاس ختمېدو چې را روانې میاشتې له به هر مذهب والا د خپل کتاب نه تلاوت هم کوي ترجمه او تشریح هم کوي وی ټولو ویل چې ډېره ښه ده وی بله میاشت چې راغه وی چې بله میاشت راغه وی زه ورغم چې ورغم وی یهودي عالم را پاسېدو چې یاره یو پاکستاني عالم دا خبره کړې وه او هغه د اول په خپله د خپل کتاب نه شروع کړي وایي زه پاسېدم چې خدای پاکه څه وویم وایي صورت فاتحه مې شروع کړه الحمدلله تر ولدوالین امین وایي غالبا ټول قرآن شریف مې پکې راګیر کړو تفسیر او تشریح هر څه مې وکړو وایي ما نه بعد د یهودي نمبر رالو وایي یهودي داسې پرچه رویست او شروع شو انګلیش چې بیان یې ختم کړو وایي ما ورته چې صبر وکړه کښېنه وایي ما ورته چې د تورات کم کتاب کې کومه ژبه کې نازل شوی دی وی راته چې عبراني ژبه کې وی ما چې تا خو انګریزي وویله که نه بس وی جواب ورسره نو غلی مې کېنولو وی بیا عیسائی پادري را پاسېدو وی هغه هم پرچه روبیسته انګلیش کې وګڼېدو وی هغه ته مې چې صبر وکړه انجیل کومه ژبه کې نازل دی وی هغه راته چې سوریاني ژبه کې وی ما چې تا خو انګریزي وویله که نه وی یو یو به مې رانیو وی ټولو راته ویل چې مولانا صاحب ته لږ صبر وکړه مونږ ته په یو ته غواړې آسماني کتاب مونږ ټولو سره دا ټوټې موټې دي د انګریزي بیانونه مو که مونږ سره آسماني کتاب نشته که ته آسماني کتاب غواړې هغه قرآن کریم دی چې په جناب محمد رسول الله نازل شوی دی کوم حال کې چې آسمان نه را نازل شوی دی مخکې شان همغه حیثیت کې همغه هیت کې همکه محفوظ که ته غواړې نو هغه صرف قرآن مجید دی موږ سره نشته دی وی ما وی چې ما هم دا غوښته چې تاسو ټول زموږ کتاب ومنئ عرض مې دا کولو حجاج بن یوسف دا خضر علیه السلام او موسی علیه السلام دې دواړه یو کلي ته لاړه دا کلي نامه ده انطاکیه هلته چې لاړه اوږده واقعه ده یتیمانو د هغې دیوال پرېوتو هغه پلار نیکه ول هغې کې خزانه خښه کړې وه دې ولا دیوال جوړ کو خلکو نه روټۍ غوښته مېلمستیا یې خلکو نه که روټۍ ورنه که قرآن شریف کې پې آیات نازل شو فابو ان یضیفوهما انکار یې وکړو د دې د مېلمستیا نه دې ته چې پته ولګېده چې دا خو په شرمونو شرمېدو قرآن کې را باندې آیات نازل شو چې د کلیوالو د بزرګانو له روټۍ ورنه که دې ټول راغونډ شو چې دا خو به تر قیامته موږ شرمېږو خلک به تلاوت کوي ترجمې به کوي دا ټکې به پکې راځي چې فابو ان یضیفوهما حجاج بن یوسف له راله حجاج بن یوسف ډېر ظالم هم تېر شوی سلک ډېر ښه کارونه هم کړي دي چې حجاج بن یوسف له راغه ویل جي موږ به دله روپۍ درکړو خو دې قرآن کې ترمیم وکړه څه شي کې قرآن پاک کې ترمیم وکړه ویل څه ویل د دې فابو په ځای فاتو لیکه فاتو دا معنا چې د مېلمنو له روټۍ ورکړه هغې ورته زورک شئ دا څه د بنده کتاب خو نه دی دا د الله کتاب دی زه د الله کتاب کې ترمیم څنګه وکړم اوس په در سرمنې او چمړې وباسم حجاج بن یوسف وګورئ زموږ باچا خو ترمیم کوي که نه ټیټۍ وله در کې شته که نه تاسو به څه ویل ابرو مې په دغې کې نه کاریګرو کې مو ویل آی ما ته وایي ما پسې شبه آی اوس پسې وای یو بدماش راته رنګ وکړو ویل ته دا خبرې دغه کې ما چپ چې دله ته دله نه ویم دلی
ته ما مړ کې نور بسي بټو صاحب نه راواله زه څلورم کې ما ته د هغه حکومت یاد شي جیوے جیوے بٹھو جیوے بٹھو بہت ضروری ہے غریبوں کی مجبوری ہے هغه ما ته حکومت یاد شي اوسه پورې یو بادشاه د دین نقشې سره کار نه دی لرلی کرونا شته بالکل شته علاج دا دی مدرسې به بندې راکې جواب مدرسې بندولو سره دا بیماری ختمیږي بیت الله شریف پرون کرام الحق صاحب لګیو قسم دی چې ما بیګا کمبل کې جړلی دي زما د پرب قسم چې ما بیګا کمبل کې وجړل ویل بیت الله شریف نه د شیشې دیوال ته قرآن شریفونه گاډي ته لړک د مسجد نبوي نه قرآن شریفونه گاډي ته لړک دیوال ته توکو د حجر اسود او مقام ابراهیم په مس کې دیوال والو چې دلته به امام مهدي څنګه راکوزي حجاج بن یوسف وای زه د الله کتاب کې ترمیم نشم کولی ته پکې ترمیم کې مدرسې بند اسکولونه هلکان بدعمله لوفر ټول څه موبایل بدعمله که څه اسکولونه بند په ایمان وای دا علاج دی ها خبره مې یو ځای کې خبره کوله ډاګی جومات ورته وایي شیخ نظیر صاحب لاندې ناست و هغه ډېر خندل ما واله کا چینی به نه خورئ چینی کور ته مه روړئ خیر دی ښه اوړه مه روړئ غوړي مه روړئ خو پول یې واچوئ ښه څه شی راکې جواب ویرېږئ مړه ما به بوځي تاسو ته به څوک څه وایي پول یې به خامخا اچئ کترې به اچئ کلي ته ننوتم نو سیکل را سره پول یو والا راغلی نو زموږ د اسکول استاد هم ورسره نو یو هلک بچو ته اچولو هغه نه اچول دې سره خو پولیس والا هم ګرځي که نه یو هیڼه هم ورسره ګرځي ګډه نو استاد جي نه به تپوس وکړو استاد جي دا پوه دی څنګه ما ته اوس لودرېده هغه میکونه راته خولې ته ونیوه ما یار چې ته ګوړه روړئ چیني روړئ صابون روړئ غوړي روړئ دا څه شی دی د کورونې علاج دا دی په ایمان یې وایه داسې به وکړه نه چې چېرته غم او بیماري به راغله موږ به څه شی کولو طالبان راولئ چې ختم وکړو داسې وکړه نه وه اوس په مدرسې بند دی خو یو خبره به درته وکړم جواب یې ډېر ښایسته جواب دی یو بادشاه و هغه لاره کې ودرېدو چې لاره کې ودرېدو چې څوک به رالو هلکه زه ظالم یم که عادل یم چې چا به ورته ویل ظالم یې هغه نه به هم سر والو چې چا به ورته ویل عادل هغه نه به هم سر والو خلک حیران شو چې ده ته څه ووایو یو هوښیار سړی رالو ویل ورګه زه جواب کوم ویل ور مخکې شه ویل وایه لکه زه عادل یم که ظالم یم ویل نه ته عادل او نه ظالم یې ته زمونږ عمل یې څه شی زمونږ عمل یې دا ستاسو ګډاګانې خو ما نه کتې جینکۍ قسم دی ګډې دی زمونږ عمل کما تکونون یؤمر علیکم پیغمبر فرمای څنګه چې ستاسو اعمال داسې به حکمران وي نو عرض مې دا کولو حجاج بن یوسف ورته وایي وایي زه د الله کتاب کې ترمیم نشم کولی دغه شان کله چې انا اعطیناک الکوثر نازل شو دا د بیت الله شریف سره ځوړند کړو هغه وخت کې فصیحان بلیغان شاعران ډیرو ورپسې بیا شعر جوړولو شاعران ډېر تله راتله انا اعطیناک الکوثر ته راوړېده داسې چې دې سره څه جوړ کړو اخر یو ویل بچ شی ویل زه دې سره دغه جوړولی شم کړی ورسره شروع شوی وی والله ما هذا قول البشر قسم دی چې دا د بشر کلام نه دی خلکو ورته نو تا خو یې تایید وکړو حمایت وکړو ویل والله چې دا د بنده کلام نه دی دغه شان رحمان بابا له یو سړی راغی ویل مزار سره مقابله کې شعرونه ویم ویل وایه ویل نه ته وایه عبدالرحمن بابا ورته ته وایه وی نه ته وایه عبدالرحمن بابا ورته وی سرو مالو جان زما زار شد جانان زما زار شد جانان زما مشک زما عنبر زما ستا د کوڅې خاورې دي ستا د کوڅې خاورې دي سرو مالو جان زما زر شد جانان زما زر شد جانان زما هغې ورته څه وایي وایي چرګې دي چرګان زما ګرځي په ډیران زما ګرځي په ډیران زما خدای دې وي کور روان زه کوم ځای ګرځم او ته ډیران ته چرګانو پسې لاړې یو سړی نو هغه بازار کې توتي خرڅولو هلکه چې کله تنګ شي زه بندوم
روټه چې زیاته شي سړی بدهضمه شي زما خپل هم داسې مولیانو سره نه لګي دروغ هم ډېر وایي مختصر خبره به کومه بیا چې کینې بیا څوک پاسولی نه شي مونږ ورته پرچې ږدو دی نه پاسي هلکه ته پرېږده نو ویف څه نه پې څوک پوهېږي او نه پې دغه کېږي نو زه توتي خرڅوم او دې توتي ته ټول قرآن یاد دی یو مالدار سړی رالو هلکه دا خو ډېره د کمال خبره ده چې توتي ته قرآن یاد دی توتي له رالو ویلې توتي تا ته ټول قرآن یاد دی ویلې ولې ته په دې کې شک ګڼې څه ویل نه شک خو نه ګڼم بس هغه ته ویل وایه څومره روپۍ بس ښه ډېرې روپۍ ورته ویلې توتي پې خرڅ کړو توتي کلي ته یوړو چې توتي کلي ته یوړو ټول کلی رالو راغونډ شو ویل لکه فلاني خان توتي راوستی دی ټول قرآن ورته یاد دی یو کس ور رالو ویل آیت الکرسي خو لږه وایه توتي ورته ویل ته دې کې شک ګڼې څه بل ولا رالو ویل توتي سورت ملک وایه ولې ته دې کې شک ګڼې څه بل ولا رالو ویل لکه توتي تا ته قرآن یاد دی نو سورت یاسین خو وایه وی ولې ته دې کې شک ګڼې څه خلکو ورته ویل کاکا به صرف دی زده کړي دي قرآن یې نه دی یاد توتي ته وایي وی توتي زه خو دې په شرمونو شرمولم توتي ورته وایي ولې ته دې کې شک ګڼې څه نو از مې دا کولو بھائی دا داسې کتاب نه دی دا د الله پاک مبارک او مقدس کلام دی الله پاک دې په موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قرأ حرفا من کتاب الله چا چې د قرآن کریم یو حرف ولستو فله من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه د لپاره یو نیکی ده او دا یوې نیکۍ اجر یو په لسه دی پیغمبر فرمایي زه دا نه ویم چې د الف لام میم یو حرف دی الف جدا حرف لام جدا حرف میم جدا حرف بیا چې د دې ټکو د نومونو لحاظ وشي الف 3 ټکي دي الف لام فی لام الف میم لام میم یې میم 9 ټکي ته جوړ شو 9 دای 90 حروف شو په ټول قرآن شریف کې 3,23,601 حروف دي څومره 3,23,601 حروف دي بیا چې سړی بیا اودسه وایي لس نیکۍ دي چې لاس نه وروړي په مانځه کې چې په ناستې وایي 25 نیکۍ دي 50 چې په ولاړې وایي 50 نیکۍ دي دغه 100 نیکۍ دي عرض مې دا کولو بیا زه به تاسو ته دا ویم د کوم مولانا صاحب چې خواري کړې د ثابت کال دله به خدای پاک څه ورکوي حدیث مبارک کې راځي کم مدرس عالم کاری یو ساعت درس او تدریس وکړي یو ساعت یو منټ ته ویلی شي دته الله پاک د څلېرویشتو ګنټو نفلي عبادت اجر او ثواب ورکوي او دا قاری دته به د نور تاج ور په سر کړی شي او د مور پلار ته به داسې تاج ور په سر کړی شي چې د نور نه به رڼا زیاتوي نور د دې ځمکې نه 9 کروڑه 3 لاکه میله بره دی دا چې راښکته شي نو تاسو به چې ګرمي به شي په اعتبار د حسن سره او چا چې په دې بچي قرآن پاک ویلو ناظره د مور پلار ته به خدای مخکیني رستني ټول ګناهونه معاف کړي غټه خبره ده که نه خو کاري صاحب ته دا ویم دې کاریانو ته هم زما ډېره غوسه کېږي د سهار جمع کې ني هلکه ته خو بیګانګو له جمع راکړه ضرور که رالته ځم پېښه ورته کاري صاحب وي د سهار جمع له هغه نه راځي نه بچې دې سره شرطونه لګېدلي دي وحل حلاله وحرم حرامه چې د دې د حلال حلال وګڼل او حرام د حرام وګڼل او په دې کتاب د عمل وکړو بیا به تا ته د نور تاج په سریږي ما ته ګورئ ښه پرېږدئ بس ما ته به ګورئ قسم په خدای لکانو ځانو شرمولو اوس خو هلکانو کلفونه پیدا که ویښتو کې کلفونه اچولي دي تاسو لیدلي دي که نه کوم ځای کې یئ تاسو دونه ویښتې پرېښي او کلفې پکې اچولې یا کلفه نه دا خو دې دپاره کوم چې دا ویښته مې شاته واوړي قسم دې د جنۍ شوق پې پوره کوي و دا څه کوې زموږ کلي کې یو تور بانجان دی هلکه توریاتو خو دومره ښایسته نه وې ما ته هغه سړي ویل دا جي دا دغه د سرخۍ کریم مږي چې ګورې دا ځایونه بیا سري کریم لګي هلکان شرمېدلي
زما استاد محترم مولانا بیجګر رحمت الله علیه به ویل والا که ښځه که ځان ښایسته کوي خو خپل خاوند ته ښایسته کوي و د بړوا بچیه ته چاته ځان ښایسته کوي دا څه کوي ښایسته ګل نامیاله زما جومات نه بار زما جومات وګورئ ښه سرای کې شیخ محمدو ته چې ځئ شاپخیرو ته د پل په اخري سر مدرسه هم د 2 بجو نه بعد مدرسې غټ جومات دی حمزه مسجد هغې سره جوخ نه دی اوس ما د جمعې ما دغه سحر دا سنت مې پې اخسته ما ته مولوي صاحب یو هلک لاله رالو وی راته ویل چې د ګیره کې ماله ال جوړ که ال ډبل ال لاله ګیره کې جوړ که مال تا خدای غر که ښسته ګله هلکه ورته ونوی کلیوال را سره راغلی دی ما ته به دې ویلو چې راشه عظیم استاد دله ال جوړ که نو ما ته یې ولې ته نه ایسه مال خدای چې دنه ما د انیم مخ والو داسې کې یو ځای کې مې بیان کولو پخوا به په دې باړه کې چې ټوپی پټې کې یا کېړی عمر رسیده مشران در کې شته که نه کاکاجي ناست دی چې غل به کېړی پټې کې یا بیا ټوپی پټې کې نو دا نیم سر به یې ولې وخریلو جواب را کوئ ولاسې که نه مشرانو ته ویم او ټانګه کې بیا مخکې مې کېنولو توه توه داسې به ورپسې وه که نه نو بیان مې کولو مې هلکه دې نیم سر ته څه وی نو یو ماشوم راته وایي 1 سایډ چې څومره ځان شرمولی شئ شرموئ ختم نبوت قادیانی پسې شوی نو ته خو ځان هم د سړي بچی که نه مولانا محمد یوسف لدینوی د کتاب میں کتو پرون آپ کے مسائل اور ان کا جواب پیغمبر کے ادنا سے ادنا سنت کا مذاق اڑانا کفر ہے ادنا نہ ادنا سنت ګیره نه پرېږدي بس ګناهګار یې ګناه کبیره کې اخته اول خو دې ته سوچ وکړئ چې دا ګیره کله کې نه وي دا ویښته چېرته لړه کوي جواب به راکوئ شابه یعنې بیا ته تقریر بس کوم ها په ډېران لړه کوي که نه کوي دا د پیغمبر سنت چې ته دا ګیره کله کې دی دا ویښته چېرته لړه کوي هاي 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 مولانا سنجان رحمت الله علیه نه قسم دی ما مخکې دا خبره کوله چې د کشف خاوندانو لیدلی دي چې څوک د پیغمبر روزې له لاړ شي په مخ یې ګیره نه د سلام جواب ورکوي خو مخ ته اړئ چې ستا شکل زما د شکل په شان نه دی ته پکې اوس دغه کې ال پکې جوړې پیغمبر کے ادنا سی سنت کا مذاق اڑانا کفر ہے په دې ځان پوه کې ګوري ګیرو کې دا نخرې پیښې مه کوئ ځان مه شرموئ ځان نه جنکۍ مه جوړوئ خدای نه ران پیدا کړی یئ مولانا زکریا رحمت الله علیه د بیان ما سره شته دا مفتی شفیع صاحب معرف القرآن لیکلی دی جیب کې ما سره بیان شته مفتی محمود صاحب ته انټرویو اخیستې ده د مولانا شمس الحق افغاني صاحب بیان ما سره شته مولانا زکریا رحمت الله علیه مسجد نبوي ته تلو د جمعې ورځ وه مسجد نبوي کې څه شی کوي مونځ لځي مولانا زکریا رحمت الله علیه د موټر نه راکوشو مریدانو ته ما ته وګورئ د سنتو نه خلاف چې کوم شی ما کې وي ما ته ووایئ زه د پیغمبر روزې ته سنتو نه خلاف عمل کې نشم ودرېدی مریدانو داسې چې چکاپ وکړو ویل جي ستا دا لمن چې ده د نصف الساق نه د دې نیمو پنډو نه یو سپک اوږده ده په سړک باندې مولانا زکریا رحمت الله علیه کمیس ویستو ویل ماله بس کمیس وروړی یا دا کینچي کوي چې د سنتو نه خلاف لباس کې زه د حضور پاک روزې ته نشم ودرېدی ته قادیاني پسې شوی قادیاني خدای تباه و برباد کړه ټوله خبره زموږ حکومت کې ده زموږ مولانا صاحب به دا خبره کوله بیجګر رحمت الله علیه ویل یو سړي ده یو سړی رالو چې جي په دغه کې مې مګه پرېوتې له کوهي کې وي هغه ورته چې یو 10 بوکې وباسه چې ویې ویستې ویل جي بوی هماغسې کوي ویل یو 20 نورې مو باسه بیا رالو ویل جي بوی هماغسې کوي ویل بچې مګر یې ته ویستې ده ویل نه ویل مګه خو ته وباسه که نه قانون چې د لاړ میکالې زموږ استاد به ورته د غوایي تشې متیازې ویلې دا د انګریز قانون ختم شوی نه وي شیک بم پکې وي قادیانې بم پکې وي خو انشاءالله مونږ یې نه غواړو خدای دې نیست او نابود کړي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ناموس الحمدلله علما راپورته شوي دي سر ته قادیانې نشي اوچتولی ځوانان هلکان تیار دي په ایمان کې په سکند سسته کوي الحمدلله نو عرض مې دا کولو چې وایي ځانونه خو م جوړ کړو که نه تکي عثماني صاحب یو واقعه لیکلې د خپل پلار مفتي محمد شفیع صاحب وایي زما پلار به چې تقریر وکړو
اصلاحي خطبات صفحه نمبر ما ځان سره لیکلی دی وی پلار به مې چې تقریر وکړو او کله به د منبر نه راکوش تقریر به یې کولو نو هغه به دا وی چې یو صاحب لاړو دغه له د حضور پاک روزې له چې کله به دی لاړو دی به د دې روزې نه لرې ولاړو وی د دې بزرګ ډکې دا دغه راله د دې صاحب چېره ته خو ډېر سخت زړه والی خلک د حضور پاک روزې ته زور کوي ته ترې لرې ولاړې وایي دا صاحب وایي چې ما ته د هغه د روزې نه آواز ما محسوس کو چې خفه کېږه ما څوک چې زما په سنتو برابر وي که هغه ما نه زرګونه میله لري یا ما ته نږدې دی او چې څوک زما په سنتو برابر نی که هغه زما د جنګلو پورې هر څومره ونښلي هغه زما نه لرې دی زما د سنتو خلاف وی بیا مې ته تپوس وکړو چې باباجي دا څوک و وی راته چې بچی چاته حل وایه ما هغه زه مفتی شفیع صاحب ته به د آواز محسوسېدو نو موږ به د حضور علیه السلام طریقو ته چې ټول محمدي جوړ شو انشاءالله آینده دپاره خو به ګیرې نه خرایوي که نه اوچت کوي لاس څوک به ګیره پرېږدي جزاک الله جزاک الله او قرآن شریف شروع کوي قرآن پاک چې چا نه ویلې زموږ په کلي کې مې رزغر نامې دوه ودونه یې کړي دي سپین ګیرې دې دویمې ښځې سره قرآن شریف شروع کړو مخکې ورځو کې ختم کړو مونږ کره جوړه مر ولېږله یو سړی وایي زما ژبه پې نه راوړي ویلو کې راته تکلیف دی حضور نبی کریم فرمای الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاك له أجران یو کس چې چا قرآن کې ماهر دی دی به په ورځ د قیامت د عزتمندو فرشتو سره په صف کې دویم هغه کس چې دی ویلی نشي ژبه یې پکې نښلي حضور پاک فرمایي ده ته به الله ډبل اجر ورکوي یو د تکلیف نو قرآن شریفونه شروع کوي طارق جمیل صاحب لګیا ویل مونږ لیا ته تللو سیند ته وی لیا ته لاړو وی هلته یو دغو د شپونکې مړ شوی و د هغه د قبر نه خوشبویانې راتلي وی مونږ جومات ته لاړو وی پیر صاحب نه م تپوس وکړو وی هغه وی چې آو زه د ده کور ته لاړم د ده ښځې نه مې د پردې شاته تپوس وکړو چې یاره د ده څه عمل و وایي چې د قرآن پاک سره ډېره مینه وه ګډې بیا سرولې د قرآن شریف سره ډېره زیاته مینه وه ډېر کوشش وکړو خو قرآن یې نه شو ویلی سهار به چې راپاڅېدو په سپاره په کرښه بیا ګوته تېروله الله سین یہ بھی سچ الله سین یہ بھی سچ الله سین یہ بھی سچ وی اللہ کو یہ ادا اتنا پسند آیا کہ اس کے قبر سے خوشبو آنے لگی نو تاسو ټول قرآن شریفونه کاری صاحب سره شروع کړئ بل درته دا ویم چې د بزنس کې ورسره ځان شریک کړئ څه مطلب یو خو تنخواګانې مخکې ورځو کې بټتل کې دغه پولګی ورته وي بل کالي کاري صاحب ته مې ویل تنخوا دې څومره ده ویل 200 مال د هفتې 200 ویل نه د میاشتې 200 خدای پې زما د تقریر نمبر راوستو مړه ټول پکې اپریدیانو داسې مې باڼه کړم کمبختانو 200 روپۍ میاشت زما 15000 دی جی قسم دی اوم کال دی زما 5000 تنخوا ده مونږ خونګی کوو الحمدلله بس مونږ له بیا خدای پاک بدله راکوي قسم دی د دې مقتدیانو نه مونږ خدای ښه ساتي قسم دی چې د دې نه مونږ خدای پاک ښه ساتي 50000 تنخوا به وي او پکې قرضدار مونږ پکې ښه خوشحاله یو شپږ مې پکې لونه واده کړي اوس د دې بلې نمبر دی دې له مو څه شی وسخلو یو مې پکې زوی واده کړو 5000 تنخوا ده جی 80 روپیا سار اسمیل له ورکوم حافظ صاحب له او 80 روپیا د پیوشي 120 ته کټ کې 100 پاتې شوي 1400 3600 شوي په 1400 زموږ خدای پاک ښه ټایم پاس کوي الحمدلله قسم دی چې روزانه نی نو په دویمه ورځ خو نری غوښه بچی خورو اوس مې کور کې کدو پخوي چېرته تور زیړی مونږ ته ونه دی هم خدای پاک ښه ساتي خو نه ټول خو داسې نه که نه دې کاریانو سره ګوره ډېر لاس امداد استادانو سره کوئ ګوره چې د ډمې نه ورته کم ونه ګورئ 50 روپۍ او 100 روپۍ استاد د فیس را لیږي او بیا څومره خبرې کوي ټته ټته کوي د دې نه ډېر تنګ شه د دې نه ډېر تنګ ته زوی له سار 100 روپۍ ورکوي ما له اسمیل 80 روپۍ علي 1800 روپۍ میاشت کمبخته ته خبرم نه ته خبرم نه او ستا زوی د قرآن حافظ جوړ کړی ته خبرم نه ستا بچی ته قرآن ناظره ختم کړی تاسو ټول کور په جنت ته تللی شئ جناب رسول الله فرمای کم هلک چې حفظ وکړو په دې د دې حلال حلال وګڼل حرام حرام وګڼل د ده په خاندان کې هغه 10 کسان چې هغې له جهنم واجبي د ده په شفارت سره به الله جنت ته داخلوي
په ایمان یې ټول کورېدله د جنت ټکټ واخیستو او 50 روپۍ میش 100 روپۍ میش دې بزنس کې ورسره ځان شریک کوي استاد جي ګرمي را روانه ده ماشومان به سبق وایي خپله اے سی ته پروت دی دله ایر کولر روړه د یخ اوبو کولر والا روړه سپارې نشته سپارې والا په دې کې ورسره ځان شریک کا خلکو ته ځان مه ښایه قسم مې د په خدای دی چې کم اجر او ثواب خدای کاري صاحب او د طالبانو ورکوي هغه اجر او ثواب کې به ورسره تا خدای برابر ساتي دمشق کې ملک دی دا واقعه دغه لیکلې ده مې رانه هېره شوه د درویش مدرسې نه مفتي صاحب سره زما نه بل عزیز الرسول صاحب خو زما ملګری دی دغه زه نامې رانه هېره شوه هغه دا واقعه دمشق کې دحدح نومي یو قبرستان دی ادیره ده په هغې کې صرف اولیاء الله شهدا علما پکې پراته دي د هغه ادیرې ګورکن خبره کوي ګورکن پېژنئ چې دا قبرونه کني وی یو ښځې مړی روړو وی راته چې یو قبر وکنه هغه په پیسو قبر کني یو قبر تیار کا وی ما قبر تیار کو وی مړی روړو وی چې مړی روړو راته چې دا قبر ته وسپاره قبر ته مې وسپاره وی قبر ته مې چې څه ټایم کوشومه لحد ته مې داسې وسپارلو وی قسم په خدای چې ما لحد ته کته زما چې تر کومه نظر تلو له هر هغه عمره کولاوېدو یو باغ جوړ شو خوشبویانې پکې جوړې شو لږ ساعت پس 2 فرشتې راغلې او مړی یې یوړو خو زه بېهوشه شوم چې زه بېهوشه شوم وي خلکو راته اوبه چڼکو کې راباندې راپاچه څه بلا در باندې وشوه وي ما چې ښځه څه شو وي چې ښځه خو لاړه وي ما چې ما خو دا مړی قبر ته کوز کو چې څنګه مې لاحد ته کوز کو قبر زما نظر ته دا منظر مې ولیدو چې قبر خپله فراخه شو او د جنت یو باغیچه جوړه شو یو 2 فرشتې رالو مړی یوړو شپږ میاشتې پس هغه ښځه بیا راله یې بیا اډر راکو چې یو قبر بل تیار کا وایي ما ورته وکړه چې والله ښځه خو مې وپېژنده ښځه خو مکه ښځه ده وی مړی مې لحد ته کوز کو چې کوز مې کو مکه سې لحد په خپله کولو شو خوشبویانې او یو 2 فرشتې رالې مړی یوړو خو بېهوشه نه شوم بس وی لحد مې بند کو بره روختم ښځه مې راویساره که ورېږه خورې حل به راته وی وی راته چې ولې وي ما چې ما خو داسې حالات ولیدو وی راته وی ما ورته چې هغه مړومبنی څوک او څه عمل او دا دویم څوک او څه عمل وی راته چې اړومبنی چې و هغه هم زما زوی او دا دویم مې هم زوی لومبنی ترکاڼي به یې کوله دویم طالب علم و علم به یې کولو دې ترکاڼ رور ورته ویل چې وروره ته به علم کې او زه به در باندې خرچه کوم دواړو ته خدای پاک یو رنګ مقام او مرتبه ورکه ورکه که نه نو تاسو به ځان دې سره څه شی کوئ بزنس کې به ورسره ځان شریکوئ کنجوسي او بخیلي به نه کوئ د روپۍ او د زرو لوټ باس شو دا مې ابروز جومات کې خبره هم کړې وه دا چا باس شو راکې جواب د زرو لوټ باس شو روپۍ د زرو لوټ ته وایي ته کوم ځای کې ګرځې وایي زه نه تګلی کې بحرین کې کتلي خو م نه دي خو نامې مې زده کړي دي او ترسکون هوټل کې ذایقه هوټل کې روپۍ ته وایي ته کوم ځای کې ګرځې وایي زه د مولا شکروټی کې د 10 روډ به ځان نه جوړوئ دې سره به ښه تعاون او امداد کوئ او بل اخري خبره مې دا کوله ټایم مې ستاسو ډېر واخیستو معافي غواړم بله مې دا خبره کوله ډېر خلک داسې شته راځي مونږ لم کور ته یاره جي مخم بند ده کاروبار خراب دی روزګار خراب دی نو دې بیا څه شی کوي ګڼکپ باچا له لاړ شي زموږ استاد به ویل پیرو نو من دی لیکن ګڼکپو نو نی من دی پیران منو خو ګڼکپان نه منو نو ګڼکپ باچا له چې لاړ شي اورېږه زه دله کتاب ګورم نو چا وله کتاب وګوري وي تا باندې ډبل جادو شوی دی 10,000 روپۍ راکه او په زهره ستوري به یې دله جوړ کړم او په مشتري ستوري پر شیخ محمدو اډه کې زما د کپړې دوکان دی یو دوست ما ته مولوي صاحب مازدیګر لږ راشئ چې ورلو دوکان ته ویل مړه ویل چا راله تعویز کړی دی ما ورته وروړه دا تعویز چې تعویز مې وکتو هسې ګډې ګډې پکې وي ما پیسې خو یې دنه ښه ډېرې اخیستلي وي تا ته څنګه پته ولګېده ما زما ته پته ولګېده ما څومره دنه اخیستلي ویل 4,000 وی راته ویل چې په دې به زه دغه وروړم څه ورته وایي زعفران به وروړم خمالدا د زلوبو رنګ دی دا زعفران نه دي غرق شي دا وجه سره تاسو د خپلو استادانو ته سپک ګورئ قسم دی هر څه دې سره شته خو چې درته ښیي
نو عرض مې دا کولو به جادو سحر شک ته رالو اخیرني 3 سورتونه حضور نبی کریم عایشه بیبي فرمای حضور پاک به د شپې اله سملاستو چې دا 3 سورتونه به ولستل او په دې کفه په دې خپوړو باندې داسې توکو او بیا د سر نه والا ټول بدن باندې 3 کرته بیا دا عمل کولو د استادان ناسي تاسو ته کولې شي تسبل حواله تعالی د اخیری 3 سورتونه نه درځي خدا خوان درکې چې خزه لاړه شي والته کې باچا صاحب ته کینو لفظ 0 روپیا ورکې بیا دې په یقین وي موږ له خصم نه راکوي پرونه باندې یو کس شګه دم کا کور کې مار راوته دی استاد کې نه سوخره سوز کرا پس یو جوس روز غلولو په 15 روپیا جوس مازه د مار به بیا مروزي نو عرض مې دا کولو چې دا 3 سورتونه د شپې چوف کوي یو درله دویم کاروبار بندې روزګار بندې مخه بنده مفتی شفیع صاحب معرف القرآن کې لیکلي دي حاجی امداد الله مهاجر مکی دا د دیوبند علماو پیرو د رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه پیرو د مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه پیرو هغه لیکلي دي ښه معرف القرآن غالبا 15 جلد کې وایي چې د چا مخه بندي د رزق تنګسۍ سختی هر سحر او یا کرتی الله لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز کاری صاحب ورزیدنه بیا زده کوي او یا کرتی په پابندۍ سره په دې تجربه شوې ده الله به ټولې مخې ازادي کړي کاروبار کې به خدای برکت واچي دویم نمبر مشکلات دي سخت مشکلات دي پریشانی ده ټینشن دی کتاب مې بل ورځ کتو کتاب کې لیکي چې حسین احمد مدنی دلته هم دا خلک شته شته دا خلک وی کافران کوي خندا مسلمان جاړي ټپوسان وی سندري توتیان جاړي نه صدق شته نه عمر شته ای جمشیده ځکه دا رنګ د حضرت امتیان جاړي ها حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه دا هغه بیبي باره کې خبره کوي وایي زه خپلې بیبي سره د عالم وایي زه خپلې بیبي سره په سفر روانم وایي د حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه بیبي سره زما ښځه میلاو شو وایي زما کورواله ورته چې څه وظیفه راکړه مشکلات پریشانۍ دپاره هغې ورته ووی چې حسین احمد مدنی رحمت الله علیه له څوک راشي او سخت ټینشن او پریشانی او مشکلاتي نو هغه ورته دا وظیفه ورکوي چې 2 رکعاته مونځ صلات حاجت وتړه څه شی 2 رکعاته مونځ صلات حاجت په اول رکعت کې 50 ځلې قل هو او په دویم رکعت کې 50 ځلې قل هو هغې نه پس الله ته سوال وکړه الله پاک پستا مشکلات حل کړي یو سړی دی سخت بیمار دی ډېرې بیمارۍ دي بلډ پریشر هم دی شوګر هم دی که نه بس د ایمان او د یقین خبره ده ما ته ډاکټر ویل صاحب دغه دي بویسیر زما د په الله قسم غرمه مې مشنه مرچکې خوړلي دي په سترګو مې مونې لیدو نه چېرته ډاکټر له تللی یم او نه مې اپریشن کړی دی هم په دې دم درود م خدای پاک ښه کوي بهی سختې بیماری دي راته بلډ پریشر دی د ګردو بیماری ده شوګر دی 2-3 څلور بیماری دي راته جی زه نه ښه کېږم د قرآن او حدیث نه څه چې پیغمبر وظیفه ده پیغمبر نه غټ پیر شته دا بعضې وایي هغه له اجازت نه دی راکړې او د هغې اجازه نه راکړی چې دا قرآن د هغه د پلار دی ما در اجازه درکړه قرآن ورحمت للمؤمنین شفاء ورحمت للمؤمنین ټولو د لپاره رحمت او شفا ده سورة مؤمنون 18 سپاره په اخره کې 3 آیاتونه دي افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون کار سے برتخی فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين دا 3 آیاتونه حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي و یو سړي باندې راغم وی په هغه ته ډېرې زیاتې بیماری وي په ډېرو بیمارو کې پروت وی ما ورته دې غوږ کې یا رسول الله ما په دې غوږ کې سبق ویلو ورته مې په دې غوږ کې چوپ کړو سړی اوچت راپورته شو جګ جوړ شو حضور پاک ورته وی څه دې ورته ویل وی د سورة مؤمنون د اخرو 3 آیاتونه وی د الله بنده که په غر وی غر د ځای نه لرې کوي بیماري به ولې نه لرې کوي
نو دغه وظیفه شوه بس دومره تقریر هم ډېر زه ډېر سخت ستړی یم په ستړي درته اخته یم دا چې زه چرت کړم بیا تقریر مزه کوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین